السلام علیکم دوستو. امید دی تاسو په خیر عافیت سره یې. نن تاسو ته جادو حوالې سره څو خبرې کول غواړم. ډېر خلک تپوس کوي جادو څه حقیقت دی. جادو په دوه قسمه باندې دی. یو قسم هغه جادو دی چې کوم تاسو یوټیوب باندې هم ګورئ، من باندې یو سړی کټ کي، چا نه پوزه کټ کي، چا نه غوږ کټ کي، څوک من باندې داسې کټ کي. دې ته شعبده بازي ویلې کېږي. دا یو دماغ کنټرول کولې لګو. او بل غټ جادو چې کوم دی هغه حقیقي جادو دی. هغه داسې جادو دی چې هغه غلیظترین پیریان چې کوم دي، شیاطین پیریان چې کوم دي، د دوی په ذریعه د عاملان کوي بل مني، او دوی دعوه کوي چې پیریان زموږ کنټرول کې دي. نو دا خبره زما واورئ، دا بالکل دروغ خبره ده. پیری زما کنټرول کې دي. پیری چا کنټرول کې نه راځي. که څوک وایي زما کنټرول کې پیری راځي، نو هغه راشي ما سره کښېني، ما سره خبره وکړي. پیری ته څنګه کنټرول کوي؟ دوی دا پیریان من چې دوی دا جادو کوي، پیریانو په ذریعه باندې چا باندې مسلط کوي، نو دا شیاطین پیریان دي. شیاطین پیریان دي ته ویل کېږي. نو دا انسان چې کله غلط کار وکړي، ډېر ګنده کار وکړي، ډېر پلید کار وکړي، غلیظ کار وکړي، نو دا پیریان ته خوشحاله شي، دا شیاطین پیریان چې کوم او بیا دوی د ده کار منلو ته تیاري چې دی چا پسې لیږي چې پلاني پسې ورشه، پلاني ته نقصان ورسوه. دا پیریان بیا هغه ته نقصان رسوي، هغه تکلیف کې اچي. او یا دوی ګوډۍ غوڼې دوی جوړه کړي، هغه کې ستنې ومنډي، میخونه پکې دغه کړي، یا نیمګانو کې بیا قبر کې واچوي. نو دغه پیریانو په ذریعه باندې هغه ته تکلیف رسي، پریشاني رسي. هغه ټسټونه کوي، ډاکټرانو باندې ګرځي، د هغه علاج نه کېږي. ډاکټران وایي دا ټسټ خو صفا راځي، مګر دی وایي زما د زړه سوځي، زما جسم سوځي، خپې مې لاندې نه سوځي، ټسټونه یې صفا راځي. نو پوه شئ چې دا د منې چا جادو کړی دی، او د منې پیری مسلط کړی دی. شیطان پیری چې کوم دی هغه ته تکلیفونه رسوي. دا حقیقي جادو دی. اول جادو خو چې کوم دی، اول دا او شعبده بازي دا هغه چاته ښکاري کمزوري دماغ چې کنټرول کې راوړي. دا دویم چې کوم دی که نه، دا هغه کس باندې اثر کوي، هغه کس باندې چې چا کې قوت مدافعت نه وي، هغه کې طاقت نه وي، شکي مزاجي، هغه هر څه د شک په نګاه ګوري، نو هغه باندې د غټ جادو اثر کوي. چې شک هغه کې نه وي، قوت ارادي مضبوطه وي، نو هغه باندې دنیا یو جادو اثر نشي کولی. دلته به یو اعتراض کېږي چې موسی علیه السلام باندې هم جادو شو، جادوګران میدان ته کوشي، موسی علیه السلام مقابله کې هغه ته هم هغه رسۍ چې کوم وي هغه ماران ښکارېدله. هغې کې د الله ډېر غټ حکمت و. یو حکمت دا و چې دا دې خلقو ته خو چې موسی علیه السلام جادوګر نه دی. که موسی علیه السلام جادوګر وي، هغه باندې به یاره نه راځه، ته به پته لګېده به دا خو رسۍ دي. مګر موسی علیه السلام جادوګر نه و، د الله نبي و، د الله خلقو ته ښووله. په دې وجه باندې هلته موسی علیه السلام باندې جادو اثر کوه، د جادو ښکارېده. دویم اعتراض دا کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم جادو شوی و، یهودانو یې زنانه پې کړی و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر مضبوط ارادي و، قوت والا و، هغه باندې ولې شوی و؟ نو هغې جواب دا دی دا د الله یو حکمت و. ښوولی خلقو ته وایي تاسو باندې جادو اثر وشي، نو تاسو به کوم دا سورتونه دي، سورة الناس شو، سورة الفلق شو، دا سورتونه وایي، تاسو باندې یو جادو هم اثر نه کوي. تاسو یقین سره دا وایي تاسو باندې یو جادو اثر نه کوي. تاسو شکي مزاج ذهن کې شک واچو او ځان ټینشنو کې واچو چې به باندې جادو کړی دی، نو هغه جادو عاملانو پسې لاړ، هغه ته یو تمه جادو شی دی، د څادر به داسې وړقې تعویض وباسي، تا ته مخې ته کېږي، نو ښه به دې پریشانه کړي. نو جادو کېږي، جادو حقیقي دی. بیا دې کې اختلاف دی چې آیا جادو په ذریعه باندې یو شي هیت، یو شی بدلېدی شي؟ علامه اشرف علي تنوي رحمت الله علیه فرمایي بالکل بدلېدی شي. هغه دلیل ورکوي. یو صحابي هغه وایي چې ما دا آیتونه نه وي زده کړی، ما نه یهودیانو خر جوړ کړی جادو په ذریعه باندې. نو اشرف علي تنوي صاحب وایي چې جادو حقیقت چې کوم دی، یو شي حقیقت بدلی لکه جادو. هغه دلیل دی نه ورکوي. مګر بعض علما وایي نه، هېڅ نه بدلېږي. هغه تاسو نظر یو دوکه جوړه شي، یا زړه کې خبره کېږي، بس هغه دغه شي، نو شی نه شي بدلېدی. او د دې دلیل جواب دا ورکوي چې هغه دا خبره کړې وه چې ما نه به یهودیانو خر جوړ کړی و، نو هغه به داسې وه، دا خبره به داسې وه حقیقت کې چې دی به خر نه و، خو خلقو ته نظر کې به دې خر ښکارېده جادو په ذریعه باندې. دا جادو بیا نظر یو دوکه ده، لکه دا د شي حقیقت نشي بدلولی. چې ستاسو زړه مضبوطي، ارادي ستاسو مضبوطي،
تاسو باندې جادو تعویز هیڅ اثر نشي کولی. دا زما چیلنج دی تاسو ته. تاسو خپل ارادي مضبوطی کړئ، زړه کې الله نه علاوه د هر انسان یره ختمه کړئ، جادو یره زړه نه وباسئ. یو جادو به تاسو ته نقصان نشي رسولی. تاسو زړه کې جادو شک ښیي چې ما جادو کړ دی فلاني مې تعویذونه کړي دي، یو عامل پیسې او 10,000 روپۍ راکړي، ویزا راوله، ویزا لالومه شي دي مو سره، مونږ کسان لېږلي عاملانو پسې او هغوی سره دقه کار شی دی. قرآن کې د هر څه علاج موجود دی، نو بیا ته ولې عاملانو پسې ګرځئ؟ انشاءالله د دې چینل په ذریعه تاسو وظایف هم زه ښیم چې هغه تاسو کوئ، انشاءالله تاسو به کامیاب یې. تاسو ته به یو عامل پسې تلو ضرورت نه راځي انشاءالله تعالی. تاسو وظایف شروع کړئ یقین سره، تاسو تمام پریشانۍ به ختمې شي انشاءالله. نو دغه دوه خبرې ذهن کې کېدې، جادو هیڅ حقیقت نشته. جادو کیږي هغه کس کیږي چې قوت ایمانی، قوت مدافعت کمزوري، شکی مزاجي، هغه جادو ډېر زر اثر کوي. او چې دا نه نو هیڅ هم نه کیږي. چاہے لاکو عاملان جمع شي یو طرف ته کینی، الله د حکم نه علاوه یو کار هم نه کیږي. چې د زړه کې دا خبره موجودي، نو جادو هیڅ طاقت ته نقصان نشي رسولی سوای د الله نه. د اعمال درستی، اخیری صورتونه وظایف صورتونه وی دي، ناس فلق کافرون دا صورتونه، اخلاص دا صورتونه دی وی. جادو ان شاء الله تعالی د منیس اثر نه کوي. نو زړه جادو دا خبر وباسي چې ځکه دا شکونه پراتی عاملان وي خیم د زړه نه وباسي دا خبر چې جادو هیڅ هم نه دی، صرف الله سچ کې الله کې او سچ مو ته کیږي مو د اعمالو نتیجه ده. والسلام.